السلام علیکم عزتمنو یاسمین د فلمونو او د ډرامو مشهوره اداکاره چې تر اوسه پورې نه دی په فلم کې داسې کار کړی چې یا یې خلکو پسې خبرې کړي دي چې دی نه دغه شانتې فحاشي کارونه کړي او نه یې تر اوسه پورې فلمونو کې چتر ډانس کړی په آیا عزت به په فلمونو کې د کار کولو خو هغه نن سبا په کم حال کې ده او چلته کې اوسېږي. تاسو غواړئ چې پېښ شو نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ. تاسو ته به د یاسمین په باره کې ټول معلومات در ورسېږي خو د دې معلومات نه زه تاسو ته یو ریکورډ غوندې خلاص وکړم. تاسو کو تر اوسه پورې زموږ په دې چینل کې نه وي مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ چې دغه شانتې نوي ویډیو نوي معلومات تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ته د پښتو مشهوره اداکاره یاسمین هغې ولې نن سبا په فلمونو او ډرامو کې کار پرېښی دی د هغې غټه وجه څه کېدلی شي او په څه حالات کې ده او کوم ځای کې خپله زندګي کوي. ټول معلومات زه تاسو له اوس په دې ویډیو کې در کوم. زموږ دا ویډیو د سره وګورئ. یاسمین دا د پښتو ډرامو ډېره مشهوره اداکاره ده چې دی به په همیشه په فلمونو او ډرامو کې داسې کار کولو چې پښتنو به ترېنه څه عبرت واخیستل او هر سړي به ډېر په شوق باندې هغه فلم او ډرامه کتله چې په کوم فلم کې به چې یاسمین وه. ځکه عزتمنو چې یاسمین ما په فلمونو او ډرامو کې دومره ښایسته کار کولو چې لوی او ماشومانو او بوډاګانو به خوښوله. په دې دغه شانتې د پنجابیانو جنکو فلمونو او ډرامو کې دغه شانته ډېر ډبینګ هم کړی دی چې د هغوی په خبرو په ضد دی خپل اواز ډبینګ ورکړی دی. په دغې باندې دا ډېره مشهوره ده. ځکه عزتمنو چې د سینماګانو کوم فلمونه ګوري او چې پنجابۍ جینۍ پکې وي نو د اواز ډبینګ به پې د یاسمین وي. هغه نن سبا خپله زندګي په پنجاب کې کوي او ډېره په بد حال کې ده او ډېر ډایرکټرانو نه پروفیسرانو نه دغه ګیله هم کړې ده چې زه چې څه ټایم کې د ځوانۍ کې یم او کار مې کولی شو نو هر سړي به زما عزت کولو او اوس چې د کار نه ووتلم او د ځوانۍ نه ووتلم او بوډۍ شولم نو تر اوسه پورې اوس زما څوک د پوس هم نه کوي. ځکه عزتمنو چې زما اوس سره شوګر هم دی او بد پریشر مې ډېرو بیماریو سره په مخ باندې یم. ډېره ګیله مې د شهید خان او د جهانګیر خان د دې نه راځي. تر اوسه پورې زما درد تارا نه دی یاسمین ته په کم حالات او تر اوسه پورې ما سره چا څه مدد هم نه دی کړی خو زه د چا مدد نه غواړم ځکه چې زما غټ بچي دي. دومره ښه بچي مې دي چې ما به ساتي. دومره بې غیرت هم نه دی چې د مور نه به سترګې واړوي. بیا مې موی دومره ګیله دغه فلمونو او ډرامو والا ډایرکټرانو ته پروفیسرانو نه راځي چې تر اوسه پورې د یاسمین څه د پوس یې مو ونه کړو. عزتمنو تاسو یې حتما راسره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. تاسو خپله څه رایې ده د دوی په خبر باندې او زموږ ننني معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نښانې وښایئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.